محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هر کله چې د مدینې نه په ګڼ تعداد کې خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او باقاعده دعوت ورکو چې تاسو تک په دې ځمکه باندې او په دې خاوره باندې د الله دین خورول ممکن نه وي، نو زموږ ځای ته راشئ او موږ به ستاسو سره هر قسم مرسته او ملاتړ کوو او زموږ او ستاسو نفع او نقصان به یې وي. په دې باندې باقاعده معاهده وشوه. نو بس د دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د نوي وطن ته نوي ځای ته د هجرت اجازت ورکو او د هجرت په دې وخت کې معنی دا وه چې خپل د ژوند ټول فواید او خپل مالونه خپل کور کلی وطن هر څه قربانول دي او د الله تعالی د دین دپاره او د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم د کامل نصرت دپاره د هر سره تیریدل دي. دا د هجرت مقصود او معنا وه. مسلمانانو هجرت شروع کو. مشرکانو چې څومره ممکنه وه د مکې خلکو نو د هغوی په لار کې به رکاوټ اچاو او دارنګې تنګول به وال ټکول به کول، خو به هر حال هغوی حوصله ونه بایلله او هجرتونه یې شروع کړو. یو څو نمونې به پکې ووایو. اولنی هجرت چې کړی دی د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې دا د دې مدینې د دې خلکو د دې معاهدې نه مخکې هجرت کړی مدینې ته، تقریبا د دې نه یو کال مخکې. او د ده سره د ده کور والا وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې وروسته دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي جوړه شوې ده، ځکه چې ابو سلمه صاحب وفات شوی. نو وایي دوی چې کله واته یو ورسه وړوکی زوی و، نو د ام سلمې رضی الله عنها د خاندان خلک راغې او ورته یې ووایي چې اول خو مه ځئ ټول، خو که خامخا نه قلاریږي نو که ته ځې نو ځه، دا خو زمونږ خورلڼه ده، زمونږ زنانه ده، مونږ یې تاله دې تاله مونږ نه درکړ چې ته په سر درو ګرځې، مونږ خپله زنانه نه پرېږدو ستا سره. دغه ډېر څه وکړو خو به هر حال دا یې ورسه پرې نه ښوده. نو چې دی پرې نه ښوده نو دا وړوکی بچی و، نو هغه ته هم دی د ځان سره ځکه چې ماشوم و، نو دلته بل طرف ته د ابو سلمه د خاندان خلک د مکې هغه هم په وخت کې مشرکانو خو هسې ولې خپل سړي غیرت ورغی، نو هغه راله ورته ووایي چې تاسو خپله زنانه ورسه نه پرېږدئ نو مونږ تاسو ته خپل ماشوم او وراره نه پرېږدو. نو بس هغه هلکې ته هم واغستو. ابو سلمه صاحب ویک کې یوازې مدینې ته لاړو، ماشوم یې په یو ځای کې دی او کور والی چې دی نو په بل ځای کې دی، د خپل وروڼو د خپل خاندان کره ده. ډېر لوی ظلم وشو ځکه د هغې غریب هم ترې زوی جدا شو، هم ترې چې دی نو خاوند جدا شو. بهرحال تقریبا په دې کې به کال نیم تیر شوی چې په دې کې د دې زنانه چې کومه اهل و عیال دی او خلک دی نو هغه په دې باندې لږ زړه وسېزه او ویې وي چې یاره تاسو ته هم بچی جدا کړی دی، هم خاوند هم ته جدا کړی دی، نو بس دې له اجازت ورکوي زه تره خاوند خواله لاړه شه. وایي دا لاړه د خپل لیورونو نه او د خپل خاندان د خاوند د خاندان د خلکو نه هغه بچی چې دی نو دغه کو راواغستو او بیا مدینې ته یک کې یوازې د تلو اراده وکړه. دا د زنانو همت و د الله په لار کې. وایي چې کله تقریبا د مدینې لاره د مکې نه په دې وخت کې 500 کیلومتره جوړیږي، وایي دې اراده وکړه تنعیم نومې ځای دی، هلته چې کله ورسېده نو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دې سره میلاو شو او د دې د ټول حالت او هر څه چې ولیده نو بس د دې سره مدینې طرف ته روان شو، دی په حفاظت سره ورسوله. قبا کې لا دغه وخت کې مسلمانان دی رو، نو وایي دغه کلي ته ورسوله او بیا واپس د هغه ځای نه مکې ته راغی. دا د دې واقع شو د هجرت. صهیب رضی الله تعالی عنه د اصل کې د روم باشنده و، د روم نه راغلی او په مکه کې دیره و د ډېرو زمانې پورې. چې کله هجرت کاوه کافر ورته ووایي چې ته دلته یو فقیر مسکین ناغلی وې، دلته یې مالونه وګټل او څه شوې، اوس دی چې دی نو زموږ د دین نه او زموږ د مشرانو د دین نه مخ واړو او د دې پیغمبر ملګرتیا دې وکړه، نو که ځې خامخا نو مونږ تا ته څه نه وایو، خو دلته چې کومې روپۍ ګټلې هغه شابکې ده. بس ده ورته ووایي چې روپۍ مې نه دي پکار، پیسې میسې وله ورکړې او ایسته چې دی نو بس لاړو. د ده په باره کې قرآن ایتونه هم نازل کړو ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله. او بیا د هغې نه وروسته چې دی نو نبي صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره ورسېده چې صهیب ټول مال دیو ته پرېښی دی
او روان شو نو وی چې ربح صهیب صهیب ګټه وکړه. په ظاهر کې د خلکو پیسې واغسته خو په حقیقت کې د لوی ګټه وکړه. دارنګه عمر فاروق رنګ هو چتلو دا غي ځان لشانو د ټولو ته کفارو د قریشو چې دنو سن سره کوټونه برا چول عمر رضی الله عنه چتلو پټ له هجرتونه کول. عمر رضی الله عنه چې کله تلنو هغه اعلان وکړو وی چې د چا خوخه چې هغه خپل خزه کونډه کی او خپل ځامن یتیمان کی. نو عمر په پلانې لاره په پلانې ټیم باندې روان دی زی تاسو راوځئ دغه مقابلې ته د مخله څوک نشو ورتلی. بیا دیر عیاش ابن ابي ربيعه دی او هشام دی دیو صلاح وکړه چې موږ به یو ځای ځو. نو تنازب نوم یو ځای دی هلته چې کله ورسېدو نو عمر رضی الله عنه عیاش یو ځای شو خو دا هشام ته چې دی نو دا ته ظالمانو ونیو. دیو چې کله مدینې ته ورسېده نو وای په دې کې ابو جهل او دغه بل رورو حارث هغه راله عیاش ته او د ابو جهل او د حارث او د عیاش مور یوه وه پلارانې جدا جدا خو مور یوه وه اسما بنت مخربه نوم یو. نو وای دې دواړو ورته ووایي چې ګوره مور دې پسې ډېره زیاته خفه ده او هغې نظر منلی دی چې هغه به سر له ګمنځ نه وروړي او هغه به ټول عمر د مکې دې سور نور ته ولاړی تر څو پورې چې ته یې لیدلی نه یي. بس د دم په زړه کې لکه نرمي راغله چې لکه هر څنګه چې د مور د بیا چې داسې ناروا قسم یې کړی دی نو اوس خامخا هغه لیدل غواړي. عمر رضی الله عنه ورته وایي چې عیاشه مزه دا خلک داسې دوکه کوي مه کوه او ګورې که هغه پرس که ډېره تنګه کړه سپږو ورږو نو پخپله به یو ځل ګمنځ راوالي دا سر به پې ګمنځ کې مزه وای دوی وایي چې نه اوس مور ده او څه وکړو هغې قسم کړی دی نو بس وای را روان شو. اوسه چې را روان شو وایي بیا ول عمر رضی الله عنه یو خپله اوښه ورکړه تیز رفتاره اوښه وه وایي که څه ښه بده راتله نو دې اوښې ته خېج او سیده ترې راځه. نو په لاره چې تله نو دې ظالمانو ورسه داسې کار وکړو چې ابو جهل ورته ووایي چې د مور زویه داسې کار دی که نه چې زما د اوښ سم زیم نه او داسې لټ لټ کېږي او ډېر زیات دغه ما د ځان سره لږ شاته کېنوه او بیا راسه د اوښه چې دی نو بدله که وای بس د خپله اوښه کېنوله چې زه دی به راسه شاته راوخیږي خیر دی. نو وای چې کله د اوښه کېنوله او هغوی خپلې اوښې کېنولې چې یاره دا ځای بدل کړو وای بس هغوی خو دوه کسانو ایسته راله او دی وتاړه او ایسته چې دی نو تړلي لاسونه یې مکې ته داخل کړه چې ته څنګه بېدینه شوی او تلی او دا خو موږ هسې تا د راوستو دپاره بهانه کوله. وای دا کار یې وکړو وای بیا یې مکې والا ته ووایي دی ابو جهل چې مکې والو د خپلو قمقلانو سره داسې کار وکړئ لکه مونږ چې د خپل قمقل څه وکړو دقسې واپس پسې لاړ شي او یو راولئ یا چې خلاص نه شي. په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم چې په دې خبره باندې مسلمانان خبر شو نو یو څو ورځې پس وایي دغه دی په دیو پسې چې دی نو یو کسو هغه راغی پټ په پټه باندې د دیو هغه ځای معلوم کو او بیا یې دقسې چې دی نو دی را پرانستو او د خپل ځان سره واپس چې دی نو مدینې ته هغه یې دغه کو وی رساوه. بهرحال دا سختې راغلي دي مسلمانانو ته. بخاري شریف د عایشې رضی الله عنها روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته ووایي چې ما ته الله تعالی د هجرت یو ځای ښوولی دی چې په هغې کې کجورې دي او د دوه غرونو منځ کې علاقه ده نو د مدینې د تلو نه لا مخکې وایي د دې تعبیر یې ورته دا ویستو چې زما امید دی چې دغه مدینه ده یعنی یثرب چې څه ته ویلی کېږي. وایي بیا نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه ته ووایي چې علی رسلک هغه ځان تیار کړی چې زم ایسته مدینې ته هجرت کومه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته لږ ایثار شه زما د امید دی چې کله ما ته اجازت میلاو شو د هجرت بیا به زه تا خبر کړم. ابوبکر رضی الله عنه ورته ووایي چې د الله رسوله تا ته دا امید شته چې تا ته به هم د هجرت اجازت میلاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې او ما ته اجازت به میلاویږي. وایي ابوبکر رضی الله عنه ځان ایثار کړ او غرض یې دا و چې بس د الله د پیغمبر ملګرتیا راته میلاو شي دا به د ټول نه غټه خبره وي. وایي دوه سورلۍ چې دی نو ښې برابر تیارې کړې هغې ته به ټیم په ټیم ګیا واښه اچول او دارنګې چې دی نو 4 میاشتې په هغې باندې ولګولې ښې تیارې کړې. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف د مکې مشرکانو چې دا مسلمانان داسې یو تلو او هلته ورته ډېر پر امن ځای میلاو شو هلته د اسلام په غټه سطح باندې خدمت کېده نو دې خبرې د مکې پرې کفارو کې اور بل کو او وی چې یاره دا زموږ دپاره ډېره لویه ناکامي ده ځکه چې په دې لار به موږ شام ته ځو که دا د مدینې خلک د یثرب خلک زموږ خلاف وي او دا د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو له ځای ورکړي
نو دا خو عین ممکنه چې موږ په دې لار زو سبا موږ ته لار ونیسي نو زمونږ خو ټول چې څومره معیشت او اقتصاد دی نو دا خو د شام سره په تجارت باندې دی دا به چې دی نو زمونږ تباہ او برباد شي لہذا دغه مرکز ولا خرابو او د دې لپاره ضروري دی چې موږ د دې پیغمبر نه مخه وزګاره کو نعوذ بالله من ذلک نو دا د دې اخیری او خطرناکه فیصله و چې وکړه او دا وی تقریبا چې دینو د سفر د دې میاشتې شپږشتمه نیټه د تاریخ ته او د نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت 14 کال له دار الندوه په مکه کې دنه د دیو یو داسې د مشورې یو ځای یو کورو دغه یو پارلیمنت غونته و هغه تر غون شو او در تاریخ ته ټول خطرناک اجتماع دا میټینګ دی په دې کې چې کوم خلک شامل ابو جهل او پکې د بنو مخزوم قبیله نه جبیر بن مطعم طعیمه او حارث د بنو نوفل د قبیله نه شیبه او عتبه د ربیعه زامنو ابو سفیان دا د بنو عبد الشمس د قبیله نه نضر بن حارث د بنو عبد الدار د قبیله نه ابو البختری زمعه حکیم بن حزام د بنو اسد نه نبیها منبه د بنو سهم نه امیه بن خلف د بنو جمح نه د سوار لس کسانو د دیو د غټ میټینګ دا ټول مشرانو د قبیله دیو چې کله دا میټینګ کاوه نو په دې کې ابلیس وته د نجد د یو مشر په شکل کې راغی نجد په علاقه کې لکه اوس چې د ریاض علاقه خو شاده د ته نجد وی نو دته وی چې لکه تاسو کې کم ځای نه راغی دوی چې زه خو د نجد یو مشر ما او ما ورېدلې تاسو یې تیاری کوئ نو زه به تاسو په میټینګ او مشوره کې شریک شم کې دې شي چې تاسو دې خرای درکمه نو بس هغه وی چې لکه دا ډیره خبره ده چې زمونږ د دومره لرو پورې مشوره وشي نو بیا به موږ دا کار په اسانه وکړو مشوره چراله نو یو مشوره په دی باندې وشوه چې دغه د یو کس پکې وی یو کس پکې دا رای ورکړه چې ابو الاسود یو کس ته هغه وی چې موږ به دا محمد صلی الله علیه وسلم د خپل کلی علاقې نه وشړو نور زینو ته او بیا زمونږ چې دی نو په سفر واده چې چېرته ځي نو ځي دي ځکه چې زمونږ چې دی نو دلته خلک خرابوي زمونږ چې دی نو کشران یې خراب کړو خلک یې بل دین ته واړو نو چې ایسته دې ځای نه مکې نه وشړو جلاوطن یې کړو نو بس دقه به د علاج وي دا شیطان چې دی نجدي مشر په شکل کې وای د وی چې نه دا خو سره نه ده تاسو ګورئ نه چې خسته خبرې کوي هغه خوږه جبه ده او د خلکو په ځلونو باندې اثر کوي که تاسو بل ځای ته وشړئ نو دومره خلک به تاسو خلاف تیار کړي چې بیا به دا غوښه مقابله نشي کولای دا اسرائیل نه دا رائے پرې دی ابو البختری او کس ته هغه وی چې د سکارو کوي چې بس په زنجیرونو وتړی او دروازه په سره بند کوي په ځای کې بند کوي بس چې به اوس سو شو مخکې زمانه کې چې کم شاعر به ډېره دغه خوله خوځول او خلک به ډېر متاثره کوو نو دوی به په دې طریقه سزا ورکوله چې هغه به بند کړي په یو ځای کې او دغسې به چې دی نو څو زمانه وجیسته په خپله مړ شو وای دی شیطان بیا ووی چې نه دام سرای نه ده که تاسو هغه په یو ځای کې ګیر کړئ نو د هغه داسې ملګري دي چې هغه به هلته راځي پسې هغه به ورته دننه نه خبرې کوي هغه به ورته خپلې خبرې وایي کلام به ورته وایي او خلک به په دې طریقه متاثره کړي ممکن ده چې دغه کوټګۍ ایسته چې دی نو ماته کړي پسې او راوایي باسي دام سرای نه ده په دې کې ابو جهل چې دی نو هغه راوړاندې شو چې زه یو خبره کوم خلک ورته وایي چې ابوالحکم در د کنیه وه ته خو مشر یې او ته ډېر هوښیار سړی ته څه وې او کېدای شي چې موږ ستا رایې واخلو وایي ده وایي چې زما داسې رایې ده چې د هرې قبیلې نه ګوره دا خو تقریبا د مختلفو قبایلو خلک 14 کسان نه څو غټه اجتماع وه نو وایي چې د هرې قبیلې نه یو قوي ځوان به چې دی نو هغه به راوباسي او توره به ورسره داسې توره چې هغه تیره توره وي او دا ځوانان به ټول په یو ځای د هرې قبیلې نه په شریکه ورشي او په محمد صلی الله علیه وسلم په شریکه ګزار وکړي او مړ به کړي چې کله مړ کو نو موږ به تیله وزګار شو او بیا بنو هاشم دی راشي او زمونږ نه دی چې دی نو بدللی د کم یو نه بیلی دومره مړي بنو هاشم نشي کولی دومره زور پکې نشته زیات دیت والی نو په موږ باندې دیت څه ګران خو نه دی بس په شریکه به چانده وکړو دیت به ورکو وای دی شیطان وی چې القول ما قال الرجل ګوره مشران چې دی نو هغه ښه شی دی چې د خلکو ژوند دي دی سړي چې دا کومه خبره وکړه نو صحیح خبره وکړه نو بس په دې باندې چې دی نو د دوی اتفاق راغی اتفاق چې کله راغی د دې دپاره دوی یو څو کسان وټاکله کوم چې تکړه ځوانانو یو پکې ابو جهل په خپله یو حکم یو عقبه ابن ابي معیط
یو نظر ابن حارث او امیه ابن خلف او زمع ابن اسود او طعیمه ابن عدی او ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سکت هغه د الله پیغمبر ته لار نیسي وای وجنوي ابی ابن خلف او نبیه ابن حجاج او د غرور منبه ابن حجاج وای د نبی صلی الله علیه وسلم عادت ته چې د شپې په اول حصہ کې به ود کېده او بیا برسته نیمه شپه یا هر څه ټیم چې برایښ شو مسجد حرام ته بلاړ او د الله ته به کې ولاړ غونډه شپه وای دا تقریبا دیو د ورځې دا میټینګ وکړو فیصله وکړو بیګاله د شپې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځي حمله پې کوي وی نبی صلی الله علیه وسلم د دې شپې په باره کې علي رضی الله عنه ته وصیت وکړو چې ته به زما صادر په ځان باندې واچې شین صادرو او تا ته به انشاءالله هېڅ قسم مصیبت او تکلیف څوک نشي رسولی او دارنګې چې دی نو دا خلکو دا نن فیصله کړې ده الله تعالی به د وحي په ذریعه خبر که خپل پیغمبر وای نبی صلی الله علیه وسلم سخت غرمه ده نبی صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق نه کور ته ورغی او ورته وی چې د هجرت مراحل نږدې شو خو ته د کور نه چې څوک وای به سپټه خبره ده هغه چې د الله پیغمبر بل څوک نه دی ستا کور ولا عائشه رضی الله عنها ده دا کشر او دی وخت نکاح شوی دی خو لا واده نه دی شوی نبی صلی الله علیه وسلم وی چې اخرج من عندك نو هغه ته چې دا خو ستا کور والا ده نو چې زه ټیک ته بیا ورته ووایي د راز خبره داره چې په انی قد اذن لي فی الخروج ما ته الله تعالی اجازت راکړه د تلو د هجرت وای ابوبکر زه ووایي چې د الله رسول تعالی خو اجازت درکړو خو الصحبة بأبي انت یا رسول الله زما مور پلار د ستانه قربان شي که زه رسه ملګری شم نو څنګه به زما خو دا ارمان دی وای نبی صلی الله علیه وسلم وی چې نعم ته برسه ملګری د دې ملګری دی چې وګوره په هجرت کې هم الله تعالی د خپل پیغمبر د پاره دی وساته وای بیا نبی صلی الله علیه وسلم داغه ته د هجرت چې کومه خطه وه د هغې چې کومه نقشه وه هغې ورته وښوده چې موږ به څنګه وځو څنګه چل به کوو او دلته یې کافرو چې دی نو بېګاله د شپې دا کسان تیار کړه چې تاسو به پرې حمله کوئ او نبي صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته ډیوټي وسپارله اوس د هغې نه پس چې دی نو څنګه مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور پرېږدي او څنګه الله تعالی هغوی کاڼه وړاندې کوي او څنګه اخوا د هجرت واقعه د عظیم الشان نو انشاءالله العزیز هغه په دې سباني درس کې به وایو الله عز وجل دې موږ له د عمل توفیق راکړي الله عز وجل دې د دې قربانو په نتیجه کې په ټوله دنیا کې د دین عام کړي د دې لپاره چې څوک هم کوششونه کوي الله تعالی دې د هغوی په کوششونو کې برکت واچوي الله عز وجل د دین خدمت چې څوک کوي په هر شکل کې الله تعالی دعوت او تبلیغ په ذریعه باندې د درس او تدریس په ذریعه باندې د جهاد په ذریعه باندې د هجرت په ذریعه باندې الله دغه ټولو په کوششونو کې په خوارو محنتونو کې برکت واچي الله عز وجل نبی صلی الله علیه وسلم خپل خوږ وطن خپل خوږ کور خپل خوږ کله چې هغه تا ته الله ډېر سکه دی هغه پرې خیره د دې دین په خاطره نو دا دین الله تعالی ته ډېر محبوب دی الله موږ ته محبوب کار کوي الله موږ خو هغه سخت نشو برداشت کولی خو یا الله د هغې هغه نقل او دارنګې چې دی نو د دې دین په دې دین باندې د دین په اصول باندې استقامت زموږ نصیب کړي الله عز وجل دا ډېر ښایسته دین دی په دې کې د دواړه جانه کامیابي ده الله هغه کامیابي زموږ نصیب کړي الله څومره خلک چې په هغه زمانه کې یا په اوس وخت کې د دین دشمنان دي د ابوجهل په لار روان دي الله هدایت اول نصیب کړي الله که هدایت په نصیب کړي نه ته په خپلو اسبابو سنبال کړي الله موږ د هر قسم فتنو نه وساتي الله په دې دور کې د بیمارو نه وساتي تکالیفو نه وساتي بیمارانو له شفا ورکړي الله عز وجل او چې څوک تعالی درغلي دي مسلمانان الله تعالی د کرم او د رحم معامله ورسره وکړي وصلی الله النبي الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک